بسم الله الرحمن الرحیم. باب صلاة المریض. باب دې په بیان د منځ د مریض کې. مخکې سجده سهو بیان او سهو او مرض دواړه آفت سماوي دي، ځکه دواړه یو ځکه ورپسې ذکر کړو. مریض فعیل وزن دی. مراح یو کتاب دی هغې کې موږ دا ویلي یا په فاعل یا د مفعول په معنی، دلته د فاعل په معنی دی. سمع باب دی، نو دلته اضافت د فعل شوی دی فاعل ته، یا وایي د مصدر شوی دی خپل فاعل ته. مون د مریض راته بیانوي، پنځه احوال د مریض دی راته دا بیانوي. یو دویم المرض و صحت ابتداء و باقاء، دا مسله بیانوي را بشي انشاءالله. او دریم چې د مرض سره مشابه وي. او څلورم غالب عذرم داسي لکه چې بیخي متحقق عذر دی. او پنځم نمبر اغما او جنون او نوم. لاندې شامی په حواله لیکلي دي مناسبته بالسهو کونه عارضا سماویه، هغې به شان دی. ښه وخت شوی ته بس بحث اول کې راته پنځه احوال د مریض بیانوي. کله څوک داسي چې هغه ودرېدلی نشي، کله داسي سجده او رکوع نشي کولی، او کله داسي چې قعود نشي کولی، ناسته نشي کولی، او کله داسي چې ځمکه باندې سجده کولی شي، خو دا ده چې قیام نشي قیام کولی شي خو په ځمکه سجده نشي لګولی، او کله کله داسي چې هغه اشاره هم نشي کولی. څو شو ټول پنځه. نو آسان دي ښه. بس مسله دا ده، دا ذهن کې کېنوئ. او د ضرورت چې د حاجت او د ضرورت چې څومره مادي دي هغه پکې ټولې لګي. موږ ویلي الامر اذا ضاق اتسع، المشقة تجلب التيسير، دا شپاړسمه ده. الامر اذا ضاق اتسع لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات. دا څومره مادي چې دي مشهوره ماده خلک استعمالي. الحاجة مدفون والحرج مدفون، حرج څه دی؟ مدفوع دی. او قرآن کې الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. او موږ یو قاعده بار بار هدایي کې بیانو چې الطاقة بحسب الطاعة بحسب الطاقة. داسې ده. بس که تاسو وسامي ته وړئ نو هلته د رخصت بیان دی راغلی، خو لا نه دی لا رخصت. عزیمت و رخصت مشکل باس دی که څلور اقسام د عزیمت هم دی او څلور د رخصت هم دی. نو دا رخصتونه دي. که څوک قیام نشي کولی ټیک د بناسته مونځ کوه، سجده په ځمکه نشي لګولی سجده بس اشاره کوه، نه رسوي پې. وګورئ اوله مسله که یو سړی قیام باندې نه قادره نو بس بناسته دې مونځ کوي، خو په ځمکه سجده لګولی شي رکوع کولی شي، نو رکوع او سجده به ښه صحیح کوي. اذا عجز المریض، کله چې عاجز شي مریض د قیام نه. اوس دا خبره چې قیام نه عجز کله دی، دا ذهن کې کېنوئ ښه توجه جي. هغه دا چې ودرېږي نو بالفعل سره ودرېدلی شي نو غورځېږي، دا عجز دی. عجز خبره کوم. یا داسې حد له درد درته محسوسېږي چې برداشت یې نشي کولی که ودرېږي. یا غالب ګمان دی که ودرېږي، غالب ګمان دی چې دا کمه بیماری دي دا به نورم زیاتېږي او یا به ښه کېدلی شاته کېږي. دا خپله تجربه ده یا درته ډاکټر ویلی دي. نو دا ټول آزار دي د دې خبرې چې بس صحیح ده مه ودرېږه، نه رسوي پې. پسې بله واورئ دا قیام دومره ضروري دی که چېرې ته یو سیکنډ له ودرېدلی شي نور نشي نو هغه به هم ودرېږي. حتی د تکبیر تحریمه په ولاړه کولی شي نور نشي نو دا وکړه، باقي چې نشي به هغې ته کښېنه که نه. دا نشي ټول نشم ودرېدلی بس اوس سر نه کښېنم، نه څومره چې ودرېدلی شي ودرېږه، چې کله نشوي عذر شو هغه وخت نه به کښېنې. حتی که دیوال ته دې تکیه وهلی شوله ځینې علما دا وایي بیا هم نشي کښېناستی، ودرېږي به. پوهېږئ که نه پې. ما ته به رایات کې د کرسۍ د مونځ خبره به اخره کې وکړو. اذا عجز المریض، کله چې عاجز شي مریض د قیام نه نصل قاعدا، بناسته دې مونځو کې رکوع به کوي باقاعده، ویسجد سجده به کوي. د دې نه خو نه دی عاجزه لقوله علیه السلام
د نبی علیہ السلام د دې قول د وجنا لعمران ابن حسین عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ ته وی صلی منسک وقائما بولاړه فإن لم تستطيع كشري طاقت دی بولاړه نه نو بس فقاعدا بناسته کوا فإن لم تستطيع او کشري بناستم دی طاقت نه نو فعل الجنب د دې بیان روان دی په طرف کوا تو می اشاره کوا ایمان په اشاره کولو سره کله چې بزمکه سجده نشي لګولې قاعده بیانې ولې ان الطاعه بحسب الطاقه طاعت چې د طاقت موافق سمره طاقت دي دومره طاعت کوونو تاسو پیږئ مخکې قال قدري مولا فرمایي دا د عجز د بیماری یو حالت اوله او دویم حالت کڅو رکوع او سجده نشي کولای اوس به څه کوي اشاره وکړي نو فإن لم يستطع الركوع کڅو طاقت نه لري د رکوع او د سجدي او ما ایمان اشاره وکړي به اشاره کولو سره به ک قیام کولې شي دا مسلم را روانه ده خو رکوع په سجده پزمکه باندې په سجدي کولو نه دی قادره اگر چې قیام کولې شي به امت قیام ساقط ده بناسته دي مونږ کې جایز ده ورله که په ولاړه کې هم ټیک ده خو که بناسته کې جایز ده ورله ځکه د قیام خو اصل کې د سجدې د باره دی چې سجده نشي لګولای اوس قیام هم ساقط دی ځکه دلته لیکلي دي یعنی قاعدا اشاره دی کوي په ناسته باندې لأنه وسع مثله ځکه دغه اشاره کول طاقت د مثل دغه شان سړي دی وسع مثله می ویلو خو وسع مثله او یا لأنه وسع فراخي ده مثله لأنه وسع دغه اشاره فراخي ده بمثل الذي سړي خو ما ولنه معنی خلګي لأنه دا اشاره چې ده د رکوع سجدي د پاره وسع مثله دا طاقت د مثل دغه شان کس هغه ته ودکیږه ما وجع ادب اور وس ادب دا دي چیخ بکینی ادب دا دي چې سجدي اشاره با د رکوع د اشاره نه لکه شان خطه کې ځکه چې د اشاری د سجدي او د رکوع په ځای ودرېږي او څوک چې د چا په ځای ودرېږي دغه حکم علی کنه نه چې سجدي حکم د رکوع په مقابله کې خطه لري نو د اشارو حکم بم اشاری حکم بم دغه د رکوع د اشاره په مقابله کې لږ خطه وي تاسو وخت دی چې بزر کیږي ښا وجعل غرزي بالسجود وخپل سجده اخفض خطه من رکوع د رکوعنا قاعده بیانې لانه ذک اشاره چې دا قائم دا مقامهما د دوړو بځې د رکوع سجدي بځې نو فاخذ حکمه ما دا غدوړو حکم بمخلي وما يقوم مقام الشيء خذ حكمه ثاني قاعده لکریم ده دویم ادب واوره دا سبانه کې چې سجدي د بارزان ته څه شی اوچت کې او به سجده لګي دا سبانه کې ولا يرفع الى وجهه نبوچته خپل مختص شي يسجد عليه چې سجده په وګي د دې دلیل لقول عليه السلام د وجه د نبی عليه الصلاه والسلام د قولنا ان قدرت ان تسجد على الارض کچرستا قدرت وی چې ته سجده بزمکه ولګې نو بس فسجد سجده ولګوا او که قدرت دی نه ویني به ویلي اشاره کوا دای بکینه دی ویلي مختصر اوچتوا فاومینو اشاره کوا براسک بصر وان فعل ذلك حکبم چا مختصر اوچت کړو او باغی باندې سر ولګولو نو سجده خو پیاسم د زمکه لګولو نه و اشاره ورته حکم اشاره نو بدغه شی چې سر ولګولو اشاره د بارا کافی کی خو کاری خونه کوګه نه رسېبي پته لګي به خبره پوهه شوي کنه د حکم د اشاره وکنه نګد څه شعر اوچت کو باغی سر ولګو اشاره د بارا کافی شو کنه اجزا و کافی کیږي لوجود الایمان ک ایمان موجود شو اشاره وان وضع ذلك على جبهته ها او کله سی وکړلې تاسو ګورئ څه شعر اوچت کو دو صورت جوړیږي یو دا چې روچتی کو به پیدا تندې کې خودلو اشاره د بارا کافی شو او بل دا چې تندې چې بځې دی او شعر راوړو دي تندې څه ولګولو د سره تندې لچک ورنکو بیخی تندې ښکته نو کوه شی ډایرک راوړو تندې څه ولګاو دا خو به اشاره هم نشوله یار ودرېږه چې ودرېږي مخ اشاره ښه
کوم دی وإن وضع ذلك کچری دغه شی کې خودلو بالا جبهه بخپل تندي لا یجزئونتی کافی کیږي ښا لین ایدا میزه کې اشاره پکې رانه له پتن لګی تاسو پوه شوي کنه ما ویل څو سورته دی ګوردا د لپاره مدد څو نه ګور بره وګوري نه کتل څو سورته دی دوا اشیر اوچت کو اول خو حکم دا و چې دا سی باندې کوي مکروه ده کوي کړلو سجدي د لپاره کافی کیږي کنه و سې دو سورته دی نو کچری روچت کو تندې په ولګولو نو اشاره د کافی شول کنه او کنه روچت کو تندې سی ولګولو تندې سي پځیو بیغم نکیږي وخړی سروانی بذل دریم حالت عجز عن القعود اول قیام باندې نو قادر دویم رکوع سجده باندې نه قادر او دریم په قعود نه قادر ناستم نشي کولای بس به دي څملی او بملاست دي مونږ کوي اشاره دي کوي ملاست به څنګه کوي دوه طریقې دي یو طریقې دا قبله تبا خپي کی او مخبم قبله ته کی لکه دې طرف د قبله د اندسي وي خو بهتره بدای شامی وغیرہ کې دي چې د اثر لګ روچت کی چې مخې قبله ته شي لکه چې مکمل ستونی استغملاسته به هم خصمان دی کنه اشلګي روچت کی نو کین قبله ته نه د قبله د هوا چې بر اسمان ته زیزي دغه ټوله قبله ده کله تحت څوتوي سران رواله ترش معلا پورې ده نافذات چې شم کافی ده باقي د خپې چې لګي راغونډي کې خبې دې د برج د قدمونه چري د ازمکه ته شي د قبله ته نشي به د بیني او ممکن او الکه یو طریقې دا او دا بهتره ده بل طریقې دا چې په طرف دي سملي مثلا خې طرف د سم لاستلو قبله ته مخ ته اسم کافی ده اغه ځکه بهتره ده الته چې اشاره کوي کنه نو هوا ته به کوي هوا کې خو قبله ده او دلته چې به اړخ باندې سملي به چې اشاره کوي خو ته به کوي نرسي به وګورئ وإن لم يستطع القعود كشرد چا طاقت نه دناستم استلقى على ظهره نو سبم لي بشا منغو ته پړ مخ څوت وای ستونستا وجعل رجليه الى القبلة او دا خپې به وګرځي قبله ته ناندي لیکلي د شامینه رخصته ناسبا ركبتيه دا پتونونه به ودرولي چې دا ودرې نه به خپل قدمونه بزمکه شي کې خیره مي رافعا رأسه يسيرا ليسير وجهه الى القبلة خجي واومأ بالركوع والسجود او اشاره بکې د رکوع او د سجدي لقول عليه السلام يصلي المريض قائما مریض به مونږ کوي په ولاړه کولای شي فإن لم يستطع طاقتين بس دویم صورت نفقائدا بناست دي کوي فإن لم يستطع کردیم طاقت نه فعلى قفاه نبی دی په صدیم لیو به دی مونږ کوي اشاره دی کوي یؤمي ایمان اشاره دی کوي به اشاره کولو قفا معنا استون استغم لاستا فإن لم يستطع کده چا دغه طاقت نه چې څم لیو مونږ کوي اشاره کوي د دې طاقت نه بس به خو ته عذر دی عذر خو الله ته مقبول له فالله تعالی الله تعالی چې ډېر حقدار دی په قبولولو بقبول العذر منه چې عذر قبول کړي دنه وین استلقى دا دویم صورت بیانې د ملاست د منځ وین استلقى کدا سره سمري علی جنبي په یو طرف خي طرف افضل لیکه کني دواړه صحیح دي او وجهه الى القبلة او مخي قبله تشدام جائز ده لما روينا من قبل مخي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه كده غشانو الا ان الاولاد اولاد صورت چې اولا افضل هي الاولى اغول چې استون استقسم لي عندنا زمنګ بن زماني خلاف ثابت دي سم پرې خدل څنګه دغه دې کنه خلاف ثابت دي امام شافعي رحم الله د پارغت ویم تاولا وای زمنګ دلیل دا دی لان اشاره المستلقي اشاره د ملاس سړي دا کوم چې استون استغوي تقوي الى هواء الكعبه واقع کیږي چاته هغه هوا فضا د کعبه تبر زیته ما ته وګورئ کعبه دغه کې د سملاسته دغه ته واقع کیږي اشاره به دغه او کعبه خدا تر عرش الله پورې د قشانته لیدا او اشاره د مستجع څوک چې باړخ ملاسته علی جنب باړخ باندې الى جانب قدمي قدمونو طرف ته وي او به
او واقع کېدل د اشارې هوای کعبه ته تتعدى الصلاه هغه ول طرف ته لاړې باغې باندې مونږ ادا کیږي نو هغه شی چې مونږ پیدا کیږي اولاد داغه نه چې باغې نه ادا کیږي جمع ولا باندې عام طور نه ادا کیږي څو حالت شو لکه درې څلورم حالت عجز عن الایماء کڅو بدیم نو قادر چې اشاره وکي نو باز علماء وی پسترګو به اشاره کوي څوک وی بوریزو څوک وی بزره کې دي کوي جمهور رائے دار بس خبره ختمه زمونږ د حناف رائے دار خبره ختم بس مون نشي کوله فإن لم يستطع الإيماء كڅوک طاقت نه لري چې اشاره وکي بصر نو اخرت عين او عنه اخرت عنه د مون بمخر کولې شددنا ولا يمي اشاره باندې کوي بعينه بسترګو ولا بقلبه نب ازړه ولا بحاجبه نب اوریزو لاندې امامانو نمونه لیکلي دي چې چا کما رائے ده څوک یې بدی به کې څوک یې بدی به کې وقال الحسن بحاجبه وقلبه ويعيد اذا صح خلاف للظفر امام ظفر رحم الله دار امام احمد او د امام شافعي امام مالک رحم الله امر ایدا ما چې ول زمنګ د جمهور او د حناف علما یاد ولخه دا غور ایدار چې بس اشاره بکې سترګو وغیرہ سره لما خلاف للظفر رحم الله لما روينا من قبل من د بار دلیل هغه کوم چې مخکې ذکر شو چې الله پاک ته به عذر قبلای دا پورې راور سو کنه څو فیلم صد کله دغه طاقت نبی فالله تعالی حق بقبول امخ کې حدیث کې مو فیلم استطيع فقائدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمي ما بدغه پورې ذکر دی خجی لما روينا کې حدیث دار ان قدرت ان لا تسجد على الارض فأمي برأسك تدغه پورې راغلی د سر اشاره خبر راغلی د سترګو یا د زړه غبه کې نشته ولأن نسب الابدال اعتراض جواب خنو دا د سترګې اشاره د اوریزو اشاره د سر په اشاره قیاس کا کنه پچا وینا باغی نشو قیاس کولای ځکه دلته بدل مقرر ولدي بدل او بدل قیاسا څوک نشه مقرر وله پتن لګي پوه شوي کنه هغه سره ود دي ودی به بره ګوره کنه یار پوهیږي به کنه اعتراض سو دا د سر نه بدل شي کنه دا د زړه اشاره دي د سر نه بدل شي د سی وې سجدې نه دي بدل شي د رکوع نه دي بدل شي جواب دا سر چې بدل د سر اشاره چی بدل د سجدې یا د رکوع نه دا خو نص سره ثابت ده د چا سره او بدل مقررول دا د نص نه هټیک د کنس سره قیاس سره څوک نشي مقرروله او موږ اوس وایو چې لکه د سر د اشاره نه دی د زړه اشاره بدل شي یا د سترګو اشاره دي بدل شي یا د سجدې نه دی بدل شي دا خو قیاسا شو دا صحیح به کار یو نه کې کړه سر نه کېم ټیک نه دا او کډاری کې د سجدې او رکوع نه بدل جوړم نه صحیح کیږي ولأن نصب الابدال او بدلول د بدلونو برای معنی من دي ان کلی ګرځول د اشاره د سترګو او د غشند زلا او د حاجبین بدل د ایما بالراس دا منه ده ولا قياس على فسر معنی قياس کولې نشو فسر قياس ولې نشي کولې ځکه سر چې لانه يتعدى به ركن الصلاه پاغه معنی خود منځ رکن ادا کیږي چې سجده ده دون العين پسترګو معنی کیږي یا دغه کې مختین دي یعنی حاجبین او قلب وقول اخرت عنه الکه دا سی ویل کبملاست هم نشو کوله به وتی منځ ماخري دا سی ویل کنه نو سوره مسله دا شولا کې وسله په ولاړه مون نشي کوله پناست هم نشي کوله پملاست هم نشي کوله او عقل کار کوي نکشل منځ پاتې شو د قشانو کدیش پاتې شو د قشانو منځونه پاتې د ټول بره ګرځي چې روغ شو یو حکم تدا شو چې په الحال دینه کې مؤخریږي دي بل حکم پیدا شو څومره چې اخیره کې بټول را ګرځي چې روغ شو پوه شوي کنه تاسو ګورئ نور خبره کومه وقول اخرت عنه دامن بمؤخر کیږي دنه اشاره الی دې کې اشاره ده خبره ته انه لا تسقط الصلاه عنه من دنه نساقتي من بپی وان كان العجز اكثر من يوم وليله اگر چې د عاجز والد من زید وی د یو ورځ یو د یو شپې نه
یعنی پنځه منځونو نه زیات دقه شان حالت ما شل یاد کړه شپږو وو اتو او دقه حالت کې و نه په ولاړه نه په ناسته نه په ملاسته کولی شي خو عقل یې کار کوي ټول به راګرځي چې روغ شو اذا کان مفیقا کومه نمون ته نه ساقطیږي ښه خو ګوره کله اذا کان مفیقا کله چې په افاقه کې و معنا عقل یو بهوش نه ولا وهو صحیح دا صحیح دی وای دا روایت صحیح دی حالان کې دا نه دی صحیح دا دی تاسو بر وګورئ که څوک دغه شان حالت ته ورسېدلو په ولاړې نه شي بناستې نه شي په ملاستې نه شي عقل یې کار کوي عقل یې کار کوي او پنځه منځونو نه منځونه زیات ټیم تیر شو یعنی شپږ منځونو ټیم به تیر شو دا په دقه حالت کې دی او منځونو کې دقه شان دی اوس په یو منظم قضا نشته چې کله روغ شو کنه برابر شو یو منځ قضا به نشته لکه څنګه چې سړی بېهوشه شي دا روانه ده او پنځه شپږ منځونو کې به وشي په هغه باندې قضا نه چې وش کرا شي دغه شان په دې باندې نشته چې روغ شي دا ځینې کتابونو کې صورتونه ګڼ لیکلي یو هغه چې عقل امکار پرېږدي خو به اتفاق پې نشته او عقل کار کوي او پنځه منځونه نه کمي هغې کې اتفاقا شته قضایي به راګرځوي مطلب پنځه منځونه یا کمي او که شپږ منځونه یو زیاتي او عقل کار نه کوي بیا هم پې نشته دی او عقل کار کولو لکه دا صورت چې دی خو دې کې ما ویل راجح دا دی کې بې قضا نشته دی پوه شوي بې که نه ګوره په ولاړه مون نه شي کولی په ناستې نه شي په ملاستې نه شي عقل کار کوي یو منځ پاتې شو دوه پنځه تر دغې پورې که روغ شو ټول راګرځوي بیا خو چې شپږ قضا شو اوس روغ شو یا د دې نه زیات شو بیا به نشته لأنه دا اوس صحیح دا د غولني روایت خبره کوي وی عقل خو کار کوي لأنه يفهم ځکه دا خو فهمي مضمون الخطاب د خطاب کوم مضمون دی د الله د خطاب کوم مفهوم دی په هغې پوهېږي بس مکلف دی لا قضا به راوړي بخلاف المغمى علیه بخلاف دغه کس چې هغه بېهوش شي ځکه خو عقل کار نه کوي وإن قدر على القيام ولم يقدر دغه پنځم حالت دی ټول بر وګورئ لکه دغه ته وې تم بر وګوره ودوي که نه دی خو ګورئ یو سړی دی په ځمکه باندې په سجده لګولو نه دی قادره دا مسله زده کړي چې کورسۍ مسله به وایم چې پوه شي په ځمکه سجده لګولو نه دی قادر او په قیام قادر دی نو ما ویلو قیام هم ترې نه ساقط دی اگر چې ځینې علما رایې داره چې قیام مستقل رکن دی هغه څنګه ساقطی دی احتیاط دای چې بس قیام کوه زمونږ به د علماء دیوبند کې هم ځینو فتاوو کې داسې لیکل شوي دي امداد المفتین کې دي تقریبا چې نه ساقطېږي دي خو بهرحال راجح رایې هم دا ده که د چا نه په ځمکه سجده لګول ساقط شو د عذر په وجه قیام هم ساقط وګورئ وإن قدر على القيام که یو سړی قادر ای په قیام ولم يقدر او قادر نه دی په رکوع بسجدي لم يلزمه القيام قیام به نه دی لازم ويصلي قاعدا بناست منځ کولی شي یؤمي ایمان اشاره به کوي په اشارې کولو ځکه سجده خو نه شي لګولی وجه ولا څه ذکر کړی ده ای وایي د قیام خو د دې دپاره دی چې د بره نه راشي سجدې ته او سجده په ښه طریقه وشي چې اوس سجده نه شي کولی نو بیا قیام ته څه ضرورت دی دا خو د هغې وسیله ده لأن رکنیت القیام دې ته مامور به څه ورته وایي حسن لغیره ورته ویلی کېږي حسن هغې کې موږ اسامي کې قاعده ویلې تر څو پورې چې غیر وي تر هغې پورې به یعنی د چا د وجې نه چې پکې حسن دی هغه چې تر څو و د مسلمان حاجت و تر هغې به جنازه یي خیال مو که نه تر څو چې اعلی کلمت الله و تر هغې به جهاد یي داسې وکړه نه دقه شان تر څو چې سجده وه تر هغې به قیام یي حسن لعینه دی قیام لغیره دی ما غیر د وجه نه پکې حسن دی چې سجده ده لأن رکنیت القیام ځکه رکنیت د قیام للتوسل دا دې دپاره دی چې سړی چې دا چې وسیله جوړه شي په دې سره به په دې قیام سره سجدې ته لما فيه ها ځکه په دغه سجده کې من نهایت التعظیم هغه انتهایی درجې تعظیم دی چې کله د ولاړې نه وي فإن کان لا يتعقبه السجود فإذا کان کله چې د قیام داسې قیام و چې شاته دې پسې سجده نه راتلله معنا سجده سړی نشوه کولی
لا يكون ركنا نو دا قیام به رکن پاتم نشو فيتخيرون مریض ته به اختیار وي خو برحال والافضل هو الامام قائدا افضل دا د چی اشاره دی کوي بناستا ځکه که په ولاړه اشاره کوي د رکوع سجدي د پاره نو هغه ډیر اشبه سجدي د پاره نه د ولاړه نه کوي او کناستي او کوي نظم کې ته بلګ نږدې سجده کوي اشاره کوي لانه اشبه بالسجود ځکه د ناستي اشاره د ډیر مشابه د سجدي سره نظم کې ته نږدې ده کنه دویم بحث المرض وصحه ابتداء وبقاء تاسو له ګورئ کله سړی شروع په منځ کې روغي عذر نه مینس په منځ کې نه اخیره یې کې ته عذر پیښ شي او کله شروع کې عذري او اخیره کې واپس ټیک شي نو کوم صورتونه به سیدی کوم نه دغه بیان کړي اول صورت الصحه ابتداء والمرض بقاء ابتداء سیده ورستو بیمار شو تاسو متوجه شي یو سړی دی ابتداء سیده په ولاړې مون شروع کو فرض دی نفل دی واجب دی سمي او به یو مثلا څلور رکعات دي 2 رکعات وکړو بر اخرو دوه کې عذر شنور قیام نشي کولای بس کی دي ني او که قعود هم نشي کولای په اخرو 2 رکعاتونه په ملاسته دی وکي پوه نه شولې به واذا صلى الصحيح کله چې مونږ کوي صحیح سره کله چې مونږ کوي صحیح سره بعض صلات بعض مون قائما بولاړه ثم حدث به مرض به تبيش مرض اتمها قائدا کنا لك او وردي کی بناستا يركع ويسجد ركوع بم کوي سجده بم کوي او يؤمي او یا کرکو سجده نشو کله اشاره دي کوي الا لم يقدر كباغين او قادره او مستلقيا او كبناستم نو بملاست دي کوي الا لم يقدر كچري بقود نو قادره لانه بنى الادنى تصل غوري دا د من اخیره حصہ چی دا بنای د منځ په اوله حصہ قاعده یاد شو لکه څنګه چې د مقتدی منځ بنای د امام منځ پسې دغه شان اخیره حصہ بنای اوله حصہ نو کې امام ولاړی او مقتدین عذری ناست منځ کیږي کنه کیږي کنه نو اوله حصہ د منځ کې ولاړو اولنو 2 رکعاتونو کې مثلا اخیرو 2 رکعاتونو کې ناستو مقه شان ده لکه مقتدی چې ناست امام ولاړی کیږي بس خیرم ده کنه نو وی لانه بنا الادنى دا سړی بنا کوي ادنى صورت په اعلی پورې نفصار کل اقتداء دا شول لکه اقتداء کې چي دا وسیره الټه کوي ښا ابتداء مریض دې رستو صحیح شو مریض نو شو درېدلې نو 50 رکعات وکړو 2 وکړه به ټیک شو نو باقی 2 به په ولاړه کوي سار مون دی بناستو کو ٹھیک شو دبل ببه په ولاړه کوي دلته مکه حساب کتاب دیتا سره ګورئ کې امام ناس وی د عذر په وجه بناست منس کې مقتدی ولاړ وی بولاړه منس کې اقتداء د قائم قائد پس جایز ده کنه شیخینو بنز جایز ده کنه دلتم اول رکعت بناست کړي 2 بناست کړي اخیری په ولاړه کوي جایز ده بس امام محمد رحم الله وی د ولاړ مقتدیمون ناس امام بسینه کیږي ناغه د صورت هم جایز نه غني چې اول 2 رکعات په ناست کړي او اخیری به په ولاړه کوي ځکه د دې حکم د چا د اقتداء په شان دی پوه نه شوي وګوره ومن صلى قائدا څوک چې منځو کې بناستا او رکوع باقاعده کوله سجده هم کوله د مرض په وجه ناستو ثم صحب سيش بنا على صلاته بنا په خپل منمانی وکي قائما په ولاړه عند ابي حنيفه او ابي يوسف رحم الله دا غورای د مستمفتا بهم دا امام محمد رحم الله استقبل د سرکای به بنا اصل کې د مسله بنا د لا اختلافهم د امامانو د اختلاف فی الاقتداء د اقتداء په مسله کې وقد تقدم بیانو د غی بیان مخکې تر شوی کنه به میوه مکنه پوه شوی به ما خو به ویلو وان صلى بعض صلاته بما تصل غوري کده سی وکړه بعضی منځي په اشاره وکړو یعنی اول رکعت دی کنه هغه نه په ولاړه کولې شو نه بناسته کولې شو په ملاسته په اشاره یو رکعت کو یا 2 وکړه یا 3 رکعات وکړه په دې اخیره کې روغ شو څه شو روغ شو ناسته ته برابر شو یا ولاړې تا نمون بد سره کوي وجه سره اخیره یې سد مون بنا د پاول لکه اخیره یې چې مقتدی او اول یې چې امامي نو کې امام معذور یو پملاست مونږ کوي ا مقتدی روغي په ولاړه مونږ کوي یا بناست اقتدای کیږي نه کیږي نه د قشان دغه بنام نه سي کیږي پوه شئ به وګورئ
ومن وإن صلى بعض صلاته بإيمان كشر منذ کې بعض منذ په اشاره به قادر شي على الركوع والسجود باندې استأنفا د سره کوي به اندوم د ټولو بنظمانی جميعا ټولو بنز لانه لا يجوز اقتداء الراكع ځکه جایز نه ده چې راکع رکوع کوون کې اقتداء وکي بالمومي اشاره کوون کې بس فقط البنام دغه حکم دی. دریم بحث هغه شی چې د مرض سره مشابهت لري ستړیواله دی د سر چکر دی په سړي باندې چکر راځي ومن افتتح التطوع قائما ثم اعيا الاكبر غوري یو سلی نفل من شروع کو په ولاړه او به ستړی شو کیناستلی شي کنه و یو کیناستلی شي امام سی وای کیناستلی شي راسي پی نفل من دیکھا څنګه شروع کو ولاړه او به ستړی شو بس وای کینه باقی حصہ پناست کوم کولې شي وای مخکې موږ دا مسله ویلو وکړه تاسو ذهن کې امام سی دې ته جایز ویلکه او صاحبین ویل لازم النفل بالشروع چې په ولاړه شروع کړو بس په ولاړه پوره کول به لازم دي ویلیم نو څه یا هیر دي دنه امام سی ویل جایز دی او صاحبین ویل نه دی جایز دلته جيبه خبره کړی دا دلته وای دا مکروه دی ټولو ته دا ټول رای مکروه ذکر کړی دا به امام صاحب خو ته جایز وي څنګه مکروه وي دا غي تطبیق کیږي د امام صاحب دوه روایت دي یو جایز او بل مکروه یو جایز او بل مکروه هغه راجح راي و چې جایز ده دلته غزوی فرای ذکر شوی خو عجیب خبره د صاحبانو ده الته ویلو ناجایز ده دلته د څوی مکروه ناجایز خو ناجایزي مکروه دواړه بیل شي ناجایز خدای چې د سره کیږي نه مکروه خدای چې کیږي سره د کراهت نو تسامح شوی ده او شی وته وان افتتح التطوع څوک چې افتتاح کی د نفل منص قائما په ولاړه ثم اعيا بستلی شي لا باس سباق نشته يتوکا چې تکیا وای علی اصوا د خملانه ویلی پڅه په امسا باندې تکیا وای نفل مندیاسم او حید یا دیوالته وای او يقعد یقینی لان هذا عذر دا عذر دینو لا باس ویلوخه وان كان وسوي کچره دا تکیه بغیر د عذر وا بس به ټیک ده به مکروه ده یار لانه اساءه في الادب ذکر دا په ادب کې بی ادبی ده اساءه في الادب معنی بی ادبی ده دي سوایا وقيل شاوي لا يكره عند ابي حنيفه رحمه الله د سره مکروه ده نه دا صورت موینه ده ځکه امام سی وایي چې کله سره ناس په څه نقصانو یې نفل مون ډایرک په تکیه شروع کړي و څه نقصانو نو که بغیر د عذر کې نه استلو بغیر د عذر تکیه ولم څه خبره نشته ما خبره لکه چې پورانه ده کړي ګوره که د عذر په وجه باندې کې نه استلو خو نه یادو ما شروع کې د عذر خبره نه وکړي کنه دا اختلاف چې ما کوم ویلو دا کلو بلا عذر وخه څو که سره د عذر به ټول جایز غني یار تاسو متن کې ګوري شروع مسله سره د عذر ذکر کړي هغه اتفاقی ده او ان افتتح الصلاه قائمه ثم اعيا استلې شو ګوره عذر شو مطلب لا باس يتوكا على عصا او حائط او يقعد لان هذا عذر والسوي وان كان الاتكاء بغير عذر بغير عذر خبره امام سوي وسوي مكروه ده واذا كذا اساءه في الادب بادبي ده وقيل الشافعي لا يكره عند ابي حنيفه امام سے بنظمانی ده مکروه نه ده یعنی دا صورتم څه دي مکروه نه دي دا مخکې در شوی کنه د امام صاحب دا خبره چې مکروه نه ده مخکې تیر شوی ده لانه لو قعد عنده د امام صاحب بنظمانی کې کینی بلا عذر کنه نفل متنفل يجوز من غير عذر ناس ته بغیر د عذر جایز ده نو تکیه په طریقه ولا جایزي پتن لګي پوه شوي کنه یعنی ولاړ یو تکیه وې دا په طریقې ولا جایز وي فكذا لا يكره الاتكاء امام صاحب راي وعنده ما د صاحبانو بنظمانی کې بغیر د عذر وي یکره حالانکه هغه ویلو بغیر د عذر په ولاړه من شروع کړي دي ناس تنشي کوله تاسو دا کنه تکیام نشواله لانه ولا يجوز القعود عنده ما ځکه دغه بنظمانی قعود نه دی جایز چې په ولاړه شروع کړي نفل مون نو تکیام نه ده فیکره الاتکاء پتن لګي ورسېدل کنه نو اوس به وری ګوري کسره د عذر اتفاق دی کولی شي چې خبره نشته کینی باقی منس کې او کتکیا وਹੀ جایز دی بلا عذر کی خبره وا امام یو روایت دار چې ټولي مکروه غني خو هغه صحیح نه دی امام سبي جایز غني سره بغیر د عذر هم جایز غني ځکه هغه قعود جایز غني
او دا دلته دې ذکر کړل چې صاحبین بغیر د عذر ته مکروه وي ځکه هغه چې په ولاړې شروع کړي ناستې ته مکروه وي نو اتکا چې ده که نه اتکا دا هم د هغې په حکم کې دا مکروه ده ورسېدلی بي وإن قعد بغیر عذر دغه خبره کوي که نه ګوره که یو سړی کیني بغیر د عذره یکره بالاتفاق مکروه ده حالانکې د امام صاحب په نظ باندې مکروه نه ده ګوره وتجوز الصلاة عنده د امام صاحب په نظ لمونځ صحیح کېږي وایي سره د کراهت وایي ولا تجوز عندهما ګوره خبره به بدله کړه مکروه کې خو مونځ کېږي که نه نو ولا تجوز بیا څه مطلب شو پته نه لګي پوهېږئ که نه ها تاسو لږ متوجه شئ هغه د تکیه خبره وه یار دلته اوس د چا شوله د ناستې ده ښه هلته د چا وه نو ګورئ مسلې داسې کړې وه که چېرې په ولاړې نفلي مونځ شروع کړی تاسو لږ متوجه شئ او د عذر د وجې نه تکیه ووهله امسا ته یا دیوال ته یا کېناستلو ټول وایي جایز خبره ختمه صحیح شو باقي مونځ کې ښه دویم په ولاړې مونځ شروع کړی دی بغیر د عذر تکیه ووهله یو یې داسې قول وکړلو بغیر د عذر تکیه ووهله ټول وي مکروه خو بیا ویلي دویم روایت امام صاحب وایي چې نه مکروه ځکه چې ناسته نه ده مکروه نو دا به طریقه ولا جایز ده نه رسئ او هغه وایي چې مکروه ځکه چې ناستې ته هغه مکروه وایي ختمه شوه خبره اوس یې د ناستې والا ویله اوس د ناستې وإن قعد بغیر عذر څه معنا په ولاړې مونځ شروع کړی نفل او عذر سره کېناستلو هغې کې خبره نشته او بغیر د عذره باقي مونځ په ناسته کوي نو وایي ويكره بالاتفاق وإذا بالاتفاق مکروه ده او بیا وایي وتجوز الصلاة عنده د امام صاحب په نظ باندې مونځ جایز دی یعنې سره د کراهته به وشي خو صحیح دا دی چې بلا کراهته کېږي او د صحابیانو برز څه وایي ولا تجوز عندهما نو دلته لانجه ده چې هغه خو ناستې ته مکروه وایي چې کیني نو کراهت سره خو ادایګي خو کېږي که نه نو ولا تجوز څنګه وایي وقد مر في باب النوافل کې دا تېر شوي تاسو رسئ لږ شان پاتې دی ګورئ غالب العذر كالمتحقق کوم عذر چې غالب وي غالب دا داسې دی لکه چې بس یقیني دی زموږ په دې مادو کې تقریبا 37-38 ماده ده العادة كالمتحقق دغه شان په دې مفهوم باندې ماده ده چې کوم شی غالب وي غالب دا داسې دی لکه چې یقیني تور وي څنګه چې یقیني شي له اعتبار وي کوم شی چې غالب وي هغې له به همدقه شان اعتبار وي تاسو یې مسله واورئ یو سړی دی کشتۍ کې مونځ کوي نو تاسو څه پته ده کشتۍ کې غالبا داسې چې به سړي سر ګرځي نو ته داسې وګڼئ چې یقیني پې سر ګرځي او ودرېدلی نه شي نو چې کله یو سړي باندې یقیني سر ګرځي په ولاړه باندې ودرېدل نه شي کولی نو په ناسته ورته مونځ جایز دی که نه نو په کشتۍ کې ورته په ناسته مونځ جایز دی امام صاحب وایي پوه شولې بي خدا کومه کشتۍ ګوره کومه چې روانې هغه یې ده وکړه کومه چې څه ورته وایي لنګرانداز ورته وایي که څه د سیند په غاړه ولاړی تړل شوي خو بیا د ځمکې په حکم کې ده د سیند د غاړې په حکم کې ده هلته په ولاړه په ناسته سره مونځ کولی نه شي وګورئ من صلى في السفینه چې څوک چې مونځ کوي په کشتۍ کې قاعدا په ولاړه من غیر علت څه علت ملت نشته دی ښه سر بې نه ګرځي بیا هم ورله جایز ده عند ابي حنیفه رحمه الله په ناسته ورته مونځ بیا هم څه دی جایز دی ورله ومن صلى في السفینه قاعدا په ناسته مونځ کوي من غیر علت بغیر څه د سر د تاویدلو نه اجزا عند ابي حنیفه رحمه الله جایز ده ورله ځکه عام طور سر تاویږي د ده که نه تاویږي هم څه خبره نه ده عام طور داسې لکه کالمتحقق خدا ده چې والقیام افضلو په ولاړه کې وکړي نو افضل به وي ذکر اختلاف نه به خبره وځي وقال صاحبین فرمایي که چرې سر یې چکر وهلو غورځېدلو خو ټیک د کېدي نه په ناستې نه مونځ کوي که نه په ولاړه به کوي په ناستې د سره کېږي نه وقال لا یجزئ نه کافي کېږي الا من عذر مګر که عذر به ټیک ده لأن القیام مقدور علیه ځکه قیام چې دی دا فرض دی په ده باندې او فرض شی هسې په شکونو باندې نه پرېښودل کېږي ښه المقدور علیه لا یترکو فلا یترکو نه به پرېښودل کېږي ولو د امام صاحب دلیل دا دی چې ان الغالبه فیها دوران الرأس غالب په کشتۍ کې هغه چکر د سر وي سړي سر چې دی چکر خوري راغورځېږي نو بس د غالب داسې دی لکه متحقق
وهو كالمتحقق اذا بشان د متحقق دی او که چا باندې یقیني سرتاوی کی کنه یقیني نغه ته نه استجایزي الا ان القيام افضل قيام ولي افضل له وذكر شبهنا بخبر وزي اتفاق تبراشي لانه ابعد عن شبهه الخلاف ده ابعد ده لري ده شبهه د خلافنا والخروج افضل ما امكنه او خروج د اختلافنا ده افضل لڅومره چې درته ممکن وي وجه څه لانه اسكن لقلبه ذکر ډیر سکون ورکوي زړه ته چې کوم شی اتفاقی اختلافي خلانجه جوړي والخلاف ولکر اختلاف د امام صاحبانه زو د صاحبانو فی غیر المربوط قد دار کوم کیشتیو چې تړل شوی نه وی کا لنګر انداز نه والمربوطه کشت او کوم چې تړل شوی دا خو بشان د سین د غاړې دی ساحل والصحیح همدا صحیح ده مطلب ال ته به ګوره به په ولاړه منځ کې بناسته نشي کولای پوه شولې به نو بس مسله ده کچره سر یقیني تاویدلو ټول وای بناسته کولای شي او که سر یقیني نه تاویدلو یقیني نه تاویدلو امام سی وای بهم بناسته کولای شي صاحبین وای نشي امام سی برای ته راجح ویلي پنځم بحث الاغماء والجنون والنوم کې وسره بهوش شي لیونی شي ودشي او منځونه ته پاتې شي قضا براوړي کنه اته ذهن کې واچوي که څوک ودی شل منځونه ته پاتې شي او پاتې ټولو قضا براوړي پوه شوي کنه پاتې شولو اغماء بهوشي ده د پنځه منځونه یا د دینه کم بهوش او به واپس هوش را قضا براوړي خو که شپږ منځونه ته قضا شوي یا زید به نشته دغه حکم د جنون هم دی یو منځ کې لیونی او دماغي کار نه کوي دوه کې دریو کې څلور پنځو پوري او به دماغو کار شروع کو ټول قضا براوړي او شپږو یا زیت به نشته بس هم دغه مسله و ومن نغمی علی یا کس چې پاغه به وشي راشي خمس صلوات پنځو منځونو اوقاتو کې او دون یاد دینه کم نو قضا چې روغ شي ټول قضایي براوړي وان کان اکثر من ذلك او کده دینه زیت لم يقضي قضا به نه راوړي دا حکم استحسان دی کا قیاس خو تقاضا ده کوي چې بخیره به قضا نه وجه څه ده ک به وش شي د ماسپخین په دغه یو وخت کې نو خطاب ورته نشته به وش سړي ته خطابي لیونی ته خطابي پیږي کنه به والقياس على قضاء علي هغه چې بدري قضا نه وي کله چې پوره ټیم به وشي کا اذا استوعب اغماء وکله چې راونی سي دا به وشي وقت صلاه وقت د منز كامل پورا پیږي کنه وجه لتحقق العجز ذکر عجز متحقق شو پورا وقت کی دا به هوش او د خطاب نشته فاشبه الجنون د چا بشان شو لیونی بشان هغه کوم د بعضو قول لخه وجه د استحسان دادا چې ان المده اذا طالت کډیره موده به هوشي نو منځونه ډیر دي او کله موده به هوشي منځونه کم دي او ډیر منځونه را ګرځول کې حرج دی په لوګو کې لګو را ګرځولو کې قضا وروړل کې حرج نشته نو کوم صورت کې چې حرج وبس هم وي بس ورکېګا هغه ډیر منځونه دي او ډیر منځونه کله چې یو شپې نه زیات شي یو شپې ورځ یې غینه یو شپې ورځ څو منځونه پنځه چې د دې نه زیات شي نو هغه ډیر هغه څو دي شپږ پتن لګي به شوي کنه مسله سره کله منځونه قضای او را ګرځي دې کې خو حرج نشته او کډیر قضای او را ګرځي نه دي کې حرج دی او حرج څه دی مدفوع دی وسلک څه دی او ډیر څه دی نه دی یو ورځ یو شپې منځونه یا د دې نه کم د لګ دی او کله دې نه زیات شي نه به زیات دی خجي وجد استحسان داد ان المده موده چې اذا طالت کله چې وګد شي کثرت الفوائد نبي زيتي کی قضای منځونه نو فيحرج في الاداء حرج وی حرج پادا کولو کې او حرج خو مدفوع دی قاعده واذا قصرت او کله چې موده کم وي قلت نو به قضای منځونم کمی فوائدم کمی به حرج اشترا ګرځي والكثير كثير منځونه دادي ان تزيد على يوم وليله چې زید شي په ورځ او شپه لانه يدخل في حد التكرار اذا كده صورت کې به داخليږي د تکرار په حد کې مونږ ویلو کنه سار د قضا شو در نصار نو سبا سار چراله دغم قضا شو نو تکرار را له دو سهارا او تکرار دازیت وی تکرار دلیل وی د زیاتوالی والجنون كالاغماء الک جنون خبر وسکیدم بشان د چا دی دا د اغما بشان دی کچری پنځه منځونه کم کیو او بیروغ شورا کرځي بیو کزید ابني کذا ذکر ابو سليمان دا خبر ذکر کړي بخلاف النوم
خوب کې دا قصه نه ده ګوره ښه لأن امتداده وجه دا ده د خوب د اوږدوالی دا نادر دی ښه دا کله کله دا څه او زمونږ په دې مادو کې ماده ده ښیي وه چې العبرة للغالب الشایع لا للنادر اعتبار چا لئ غالب شایع له نادر لنه 41 ماده ده وګورئ لأن امتداده ځکه اوږدوالی د خوب نادر ناشنایي کله کله چې ده نادر النادر کالمعدوم فیلحق بالقاصر دا په حکم د قاصر کی قاصر معنا چې یمن فوت شوی ثم زیادة تعتبر دا زیادت به معتبر دی من حيث الاوقات عند محمد رحمه الله لأن التكرار يتحقق به وعندهما من حيث الساعات اوس تکرار بکل راځي امام محمد رحمه الله بنس باندې د اوقات به اعتبار سره معتبر دی څه مطلب اوقات دا ماسپخین مونږ دی کنه مثلا د 1 بجې مانی تاسو فرض کی زوال کیږي نن ماسپخین مونږ هم ته قضا شونن مازیګر ماغام ماغستان سار او به 1 بجې شولا 1 بجې نه ټیم ور واختلو کنه نو نور دوړ امامان وی ساعات د یوم او لیلی نزید شو 24 غنټو نزید ټیم تیر شو ساعت معنی 24 غنټې پاسانی و یا وای چې 24 غنټو نزید به هوش او کنه بس تک هغه کثرت خبره لاړه او امام محمد رحم الله وی ساعت تنا اوقات ته وګوري چې د شپږم مون وخت خو تیر شي کنه نو د غزوال چراله د خو له شپږم وسراله د ماسپخین مغدا چې تیر شي پوه نه شولې به څه وایي ثم زیادت چې دا معتبر دی من حيث الاوقات عند محمد رحمه الله دې ته صح هم ویل شامي کې لأن التکرار يتحقق به ځکه تکرار خو دې سره چې سبا د ماسپخین منځ قضا شو کنه البته تکرار د دوه منځونو د قضایي راشي پاتې کې دوه راشي کې خېلمي چې هغه کې به هوښ او وعندهما من حيث الساعات نو به ساعت په اعتبار سره چې تکرار رااله پرون په یو بجه باندې به هوښ شوی څنګه چې یو بجې نه منټ ور واختلو کنه نو یو ورځ یو شپه نه شی زید شو وقت زید شو ساعت زید شو هو الماثور عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقل لي والله اعلم بالصواب درې ما شکی چلی کړي ابي فوات 6 صلوات اچھا جمعه امام محمد رحم الله خبر لیکل تاسو له وخت شي کرسي مسله کرسي کې منځ کول نګوره کڅوک په قیام قادر دغه بناس تمونس کیږي نه کیږي تاسو ته پته ده کڅوک په ځمکه سجده لګولې شي اشاره مانی منځ کیږي نه کیږي نو کې وسره په قیام قادر او په کرسي کې کینه منځ نه کیږي پس مکه سجده لګولې شي په کرسي کې اشاره کوي یا کرسي کې هغه تختنما مخې ته یې کنه پاغي سرګ دي نه کافي کیږي ها کڅوک په قیام نه قادره خو نه قادره به قصه کړي و دمن شدید درد ورته پیش کیږي چې نشي برداشت کولای یا بالفعل را غورځيږي یا بیماری کې زیاتواله راځي خپل تجربه د ډاکټر وته ویلي دي نو که څومره ودرېدل شي هغه دی ودرېږي او کنه بيخي نشي ودرېدل نه به بهتره دار چې پناست منځ کې توارث تک قشان دي پناست کا بغیر د کرسي ملا کې فرق دی نو هغه تبلیغ والا کرسي بهتره دغه د سب بندین خرابې ویلي پاغي کې کینی غلاري غټنو کې فرق دی پاغه کرسي کې نشي به مخه په دې والا کرسي کې کینی بس به جایز ده ټیک ده خدای را که بزمکه سجده لګولې شي سجدي له بزي غره اشاره کار نه ور کوي هغه تختنما کوم مخه ته لګیدلې د پاغي سرګ دی کار نه ور کوي ها که بزمکه سجده هم نشي لګولې اوس به خو اشاره کار وکړي اوس به ټیک ده به که په تختنما سرګ دی نو اشاره د بار کافي کیږي خو هغه شی فزول له ځکه که بزمکه سجده ضروری نغه منی کار نه کیږي او که بزمکه سجده نه ضروری اشاره کافي کیږي نه به باغی څه نه رسي جاز کی څوک مونږ کې جاز کی نو بس کیږي ښا دا باندې وی چې لکه بزمکه سجده لګول دي د خو پاوا کې شوله فقهاو چې زمکه یاد کړي و نو هغه وخت کوم د زمکه مونږ زکه ویلو بزمکه وای خلک وای مخ د زمکه معنی زمنګ د دین نه بهتر دین نشته نو څه مطلب سمای کېشته سمای کېشته رڅ دې مطلب دا دی چې بس دنیا کې نشته خلک دنیا هم د زمکه ته وای نو یعنی عالمی دنیا هم د زمکه ته وای راسه بهرحال دوباره کول ته ضرورت نشته نه که چکر بسر راتللو بناسته کو کني بس په ولاړه بجاس کې مونږ کو